बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तاسو ته کلی وایو ګران کتونکو د پیښور د ټریفیک د ټول نه لوی منصوبه بي ار ټي چې کوم په هغې باندې د اپوزیشن او د حکومت لخوا وخت په وخت باندې یو بل ته که یو طرف ته حکومت به دغه منصوبه ډیره مهمه بلله، نو بل طرف ته به اپوزیشن جماعتونو چې کوم نو هغې به وایي چې په دې کې کرپشن شوی دی، په هغې باندې هغې عدالت ته هم تللي وو. د هغې نه پس تیر ورځ حکومت چې کوم دی نو هغې اپوزیشن جماعتونو ته یو چیلنج ورکو چې تاسو راشئ او په دې باندې موږ سره کښېنئ، موږ سره خبره وکړئ چې پته ولګي چې تاسو کوم خبرې کوئ، چې ستاسو خبره کې څومره صداقت دی او دغه شان چې موږ څه وایو زموږ په خبره کې کوم صداقت دی. نو دغه اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی نو دغه چیلنج اکسپټ کړی دی او په 1 جولای به دغه مناظره کېږي چې پای کې به د اپوزیشن سره اپوزیشن او دغه شانتي د حکومت چې کوم کسان دي نو هغه په دې کې شرکت کوي. اوس به ګورو چې په هغې کیسه کېږي او دې سره سره پېښور کې که موږ وګورو په تېره یوه هفته کې تقریبا د 10 پورې کسان په مختلفو واقعاتو کې وژلی شوي دي، که په هغه کې د غیرت په نوم قتل دی، که د هغه کې د ځمکې او د جایداد او د پلاټونو مسله ده. نو دغه په تېره یوه هفته کې 10 پورې کسان چې کوم دي نو هغه وژلی شوي دي. دغه شانتې دغه واقعات چې کوم دي نو هغه کې وخت په وخت باندې نوره هم اضافه روانه ده او ښکاري داسې چې پولیس په امن و امان او په دغه بدو پیښو مخنیوي کې ناکامه شوي دي. او دې سره سره د پیښور تعلیمي بورډ لخوا چې کوم د 10 او 12 امتحانات دي د هغې لپاره تیاری چې کوم دي نو هغه مکمل شوي دي. 900 نه سیوا سینټرې چې کوم دي نو هغه د دې لپاره کولاو کړی شوي دي او په دغه مانیټرینګ نظام لپاره به په دغه ټول امتحاني سینټرو کې که هغه پرایویټ سکول دي که دغه شانې سرکاري سکول نه دي په هغې کې به ټول کې کیمرې لګي او دغه د کیمرو په ذریعه به دغه مانیټرینګ کېږي او دغه امتحانات چې کوم دي د غیر شفاف جوړېدلو کوشش به کېږي. او دې سره سره چې کوم په هسپتالونو کې زموږ پېښور کې چې کوم ایم ټي آی هسپتالونه دي په هغې کې داخله هلته علاج معالجه چې کوم ده نو هغه د کورونا ویکسینیشن سره مشروط کړې ده. وخت په وخت باندې مختلف چې کوم سرویسز دي نو هغه د کورونا ویکسینیشن سره مشروط کېږي. نو نن په دغه 4 ایشوز باندې به په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي نواز شانګله صاحب چې د پاکستان تحریک انصاف رهنما دي، ګوهر انقلابي صاحب په لږ ساعت کې موږ جاین کې چې هغې د پیپلز پارټۍ رهنما دي، او احتشام خان چې سینیر صحافي دی پېښور کې ډېر وخت نه هغې صحافت کوي. تاسو دواړه د پروګرام کې هرکلی وایي. د ټول اول چې کوم زمونږ دغه امتحاني بورډ خبره په دې باندې به خبرو وکړو چې کوم د 10 او 12 امتحانات چې تېر کال نه وو شوي، ماشومان هم داسې پروموټ کړی شوي وو. دا ځل دغه امتحانات چې کوم دي نو هغه به اخیستلی کېږي. د هغې لپاره د ډیټ شیټ اعلان شوی دی. د بورډ لخوا مختلف قسمه اقدامات چې کوم دي نو هغه کېږي. دغه امتحانات په کومه طریقه دوی شفاف جوړوي موږ رابطه کړې ده د ډیپټي کنټرولر د پیښور تعلیمي بورډ چې کوم ډیپټي کنټرولر علمزیب صاحب هغې موږ جاین کړي وو. علمزیب صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. دا به راته ووایئ چې کوم د بورډ امتحانات را روان دي د هغې لپاره ستاسو تیاری څنګه دي؟ السلام علیکم ټولو کتونکو ته سلامونه. ستاسو ډېره مننه چې تاسو زه په لاین باندې واغستم. دا زمونږ د 10 او د 12 جماعت امتحانات چې کوم دي نو هغه د 10 جولای نه سٹارټ کېږي او په هغې سلسله کې پیښور بورډ سره چې کوم ایریاز دي په هغې کې مونږ ټوټل 957 سینټرز جوړ کړي دي چې په هغې کې په ډسټرکټ پېښور کې 545 دي، په ډسټرکټ خیبر کې 86 سینټرز دي، په چارسده ضلع کې 196 سینټرز دي، په محمود کې 26 سینټرې دي او په چترال کې موږ سره ټوټل 104 سینټرې دي. دې کې فیمیل او میل دواړه سینټرې شامل دي. صحیح. علم د کووډ صورتحال د خاص کر دغه ماشومان چې کوم دي کوم چې د میټریک امتحاناتو کې او دغه شانې د 12 په امتحاناتو کې به پییر کېږي به د هغې چې کوم دی نو دغه هم نه دي شوي، ویکسینیشن د هغې هم نه دی شوی. نو د هغې لپاره د ناستې صحیح انتظامات تاسو کړي دي او دې سره سره چې کوم سټاف دی د هغې د کورونا ویکسینیشن لازمي ګرځولی شوی دی، هغه به څنګه تاسو یقیني کوئ چې دغه سټاف چې کوم دی هغې پوره په پوره باندې دغه کورونا ویکسینیشن چې کوم دی چې هغې ته وشي؟ داسې ده چې د کووډ صورتحال باره کې تاسو تپوس وکړو نو دې ځله به امتحان چې کوم د انسیوسي ډایرکشنز دي
د کووډ صورتحال باره کې نو هغه مطابق به موږ امتحان اخلو جی د کې دا سده چې زموږ کوم د امتحاني عمله دا د هغې دپاره ویکسینیشن لازمي ګرځولی شوي دي او د امتحان نه مخکې به هغې موږ ته یو سرټیفیکیټ جمع کوي چې دوی د کووډ ویکسینیشن وکړه باقي د سټوډنټس خبره ده نو د سټوډنټس لپاره به په حالونو کې چې کوم دي سینیټایزرز پراته وي هغې به په سوشل ډسټنسنګ یعنې فاصله کې به هغې ممکنه وه او د هغې نه علاوه د هغې دپاره ماسکونه لازمي ګرځولي شوي دي او هغې ته دا هدایت ورکړي شوي دي چې ځان سره به ماسکونه راوړی که څوک نړي ماسکونه نو د بورډ د طرفه چې کوم دي نو هغه ماسکونه به په حالونو کې پراته وي او هغه به هغې ته ورکړي. صحیح علم وختونو کې که موږ وکتل نو د مانیټرینګ لپاره به په دغه حالونو کې کیمرې لګېدې چې کوم امتحاني حالونه بیا په بورډ کې د هغې لپاره به یو سنټر جوړ شوی و مانیټرینګ روم به جوړ شوی و هلته به دغه ټول هر څه مانیټر کېده دا د څه پلان دی څومره سکولونو کې تر دې دمه دغه کیمرې لګېدلې دي او په ټولو سکولونو کې به دغه یقیني کوئ؟ جی بالکل دې ځله چې کوم دی نو په ټول امتحاني حالونو کې به چې کوم دی نو هغه به سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې وي په پرایویټو سکولونو کې خو په ټولو کې تقریبا شته هغه موږ لګیا یو آنلاین کوو یې 54% کیمرې نن ورځې پورې آنلاین شوي دي امتحان پورې به 100% کیمرې د پرایویټ سکولونو کالجونو آنلاین وي د سرکاري سکولونو دپاره چې کوم دی نو بورډ خپلې کیمرې اخلي او چې په کم حالونو کې کیمرې نه وي نو بورډ به هغه خپلې کیمرې چې کوم دی نو هغې ته امتحان په دوران کې لګوي. یو ماشوم د امتحان دوران هغه ته کورونا وشي یا دغه شان هغه ته بل څه بیماري وشي او هغه دغه امتحان ورنه کړی شي نو د هغې لپاره بس خصوصي امتحان تاسو ارینج کوئ که د تېرو وختونو په شانې تېر کال چې څنګه ماشومانو همدغه شانتې پروموټ شول نو د هغې لپاره څه پلان تاسو جوړ کړی د هغې سپیشل امتحان به د هغې لپاره ارینج کوئ؟ جی بالکل داسې ده چې که د امتحان دوران کې کوم بچې د کووډ نه متاثره شي نو د هغه نه به مونږ د هغې امتحان نه پس یو کور ایگزام به مونږ ږدو د هغه نه به مونږ امتحان اخلو خو دغه بچې به مونږ ته د کرونا پازیټیو سرټیفیکیټ چې کوم دی دا لازمي جمع کوي بچې چې کوم دی نو دی به امتحان ورکوي هله به پاس کیږي بغیر امتحان نه پاس کېدل چې کوم دي نو هغه صحیح ده. ډېره مننه زیب صاحب موږ له د ټیم راکولو د ډیپټي کنټرولر امتحانات د پېښور تعلیمي بورډ علم زیب صاحب او د هغې همدغه خبره وکړه چې د دغه مانیټرینګ نظام لپاره په څومره تعلیمي امتحاني مرکزونه چې کوم دي که هغه پرایویټ سکولونه دي که هغه نجي سرکاري سکولونه دي پای کې دغه امتحانات اخیستل کېږي نو دغه د مانیټرینګ لپاره به کیمرې لازمي ګرځولی شوي دي او تر دې دمه دوی وایي چې په 50% سکولونو کې دغه کیمرې لګېدلې دي او دغه شان نور چې کوم سکولونه دي نو د امتحان د ورځې پورې به دغه هم ټول یقیني کړی شي دغه امتحانونو په حوالې سره کوم دغه نو دغه بورډ ترجمان او ډیپټي کنټرولر صاحب چې کوم دی نو هغې خپل وکړو بل چې کوم زموږ سره ټاپک دی نو هغه د بي آر ټي په حوالې سره دی څنګه چې مخکې هم موږ ذکر وکړو چې په دغه باندې د حکومت لخوا اپوزیشن ته یو چیلنج ورکړی شوی دی چې دغه تاسو به دغه که تاسو سره څه خبره وي په ټاک شوز کې یا په اسمبلی کې یا چېرته په جلسو کې او تاسو ډېر د بي آر ټي خبرې کوئ چې په دې کې کرپشن شوی دی نو که تاسو سره څه وي نو هغه مخې ته راوړئ. نواز شانګله صاحب یو خو بي آر ټي اخر کې حکومت چیلنج ورکړو د کرپشن په حوالې سره ډېرې خبرې کېدې چې په دې کې کرپشن شوی دی دا چیلنج ډېر مخکې نه ورکول پکار که فرض کا حکومت په دې دغه وي چې او په دې کې څه کرپشن نه دی شوی بالکل موږ ټیک ټاک یو اپوزیشن چې کومې خبرې کوي دا صرف د جلسو پورې محدود دي دا چیلنج لږ مخکې نه ورکول پکار. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې تاسو ته یاد دی چې کله موږ دا پروجیکټ شروع کړو نو دا پروجیکټ لاست ایئر هم په دې باندې ډېرې غټې مسلې جوړې شوې چې یاره دا به 100 کاله اخلي او 50 کاله اخلي او ډېرې غټې ډرامې وشوې. مسله د بي آر ټي د دې پروجیکټ سره په دې باندې نه و ځکه چې دا پېښور تاسو ته پته ده دا د خیبر پښتونخوا کیپټل دی او ډېر غټ ښار دی د پاکستان او پاپولیټډ ښار دی. اوسه پورې په دې 4 او یو کالو کې خو داسې څه پروجیکټ نه او دا د غریب خلکو دپاره دی دا خو زموږ په شانتې خلکو له نه دی چې چا سره غټ غټ ګاډي دي او ډېره پیسه ده ورسره په دې کې خو غریب خلک دي. د دې د پروجیکټ سره مسله نه وه د دې عوام سره مسله وه چې عوام به سبا کوېشن وچرته وي چې یاره دا دومره تاسو حکمراني کړې ده او دا پروجیکټ تاسو داسې پروجیکټ تاسو قوم ته نه دی ورکړی. خبره دا ده چې زه تاسو ته یو خبره خو زه خپل تجزیه همیشه ما ورکړې ده او پرډکشن کړی دی چې زما نه دی خیال چې اپوزیشن به زموږ سره بله ورځ کینی
ټیک شو جی او همیشه مونږ د په هر دغه کې چیلنج کړی دی په بي آر ټي کې مونږ همیشه ورته ویل دي او همیشه چیلنج ورکړی دی دا اوله پیره نه ده چې راشي چې کینو چې په دې خبرو وکړو اوس ګوري چې خبره ده تاسو نن هم په اخبار کې به کتلی د دې لحاظ سره چې د اپوزیشن کم بیان دی چې 3.5 بلین روپۍ چې دي دا کانټراکټر ته مخامخ یعنی براه راست ورکړی شي دي خبره دا ده چې زه تاسو ته دم پوزټیو خبره کوم چې اپوزیشن ته د دې پروجیکټ په باره کې یوې خبرې علم شته خو څنګه چې وایي چې رښتیا راځي نو دروغ به کلي روان کړي ټیک شو جی د دې پروجیکټ طریقې کار دا وجي چې کله تاسو ته به پته چې کم مین کانټراکټر چې نو دا هغه سره چې کله زموږ هغه ایشوز شروع شو د کمپلیشن او دا ځکه هغه سب کانټراکټ کړو د مخکې دا پروجیکټ ډېر کانټراکټرز ته نو دا ایشوز چې د کمپلیشن شروع شو نو مونږ بیا اي ډي پي سره کېناستو ایشین ډیولپمنٹ بانک سره د هغې په کنسنټ د مین کانټراکټر په کنسنټ باندې مونږ د دې هم هغه چې کوم د کانټراکټر چې کوم سب کانټراکټر و چا چې په دې باندې کار کوو مونږ د هغې په اجازت باندې د دې سره بیا دوباره دغه وکړو چې دا ایشوز کلیر کړئ او دا کمپلیشن وکړئ بل چې تاسو به یو بل بیان کتلی چې یاره جي دومره زره نقایص پکې راوتي دي که نه پرابلمز دي دا پته نشي چې د کوم ځای نه دا فګر اوچت کړی دی خو تاسو ته پته دی چې لیټیګیټیز چې کمي که نه چې یاره هغه وړې چې رنګ دلته ورکول دي او خښته دې ځای کې خرابه ده دا ټیکول دي جنګله دې ځای کې خرابه ده دا وړې شیانې دي دا ټیکینګ اوور چې کله د اګریمنټ کې تاسو ته پته ده چې کله دا ټیکینګ اوور کیږي او ریمینینګ ورک چې کوم دغې نو د هغې نه مخکې دا رول دی دا په هر زموږ په دې قانون کې دی چې کانټراکټ یا یو پروجیکټ کمپلیټ کیږي نو د هغې نه مخکې به دا یو طریقه کار دی دا به کیږي نو خبره دا ده چې افسوس صرف په دې باندې دی چې په خپله خو دې ته پته ده ګورئ د دې سره دغه چیرې دې باندې کرپشن دی کرپشن عمران خان صاحب چې لکه دغه ترقی خدا نه ده چې کوم بي آر ټي دغه جنګ له بس وایو بیا خبره دا ده جی چې دې چې کله دا که د دې د دغه یعنی سافت کارنر چیرې پکې کرپشن ونشي په یو پروجیکټ کې نو اوسه پورې چې د دې ملک دا ټولې ادارې تباه کېدي دا دومره کرپشن کې د ملک قرضو طرف ته یعنی په دلدل کې غورځېده په اف ای ټي اف کې دا ونښتې دي او موږ سوچو که جي د شرم خبره یعنی دومره شرم نه ورځي معافي غواړم دا لفظ استعمالوم چې مریم نواز بیبي روزانه دا خبره کوي بلاول بوټو چې جي اف ای ټي اف چې چا د اف ای ټي اف ته موږ بوتلی وو هغې اوس موږ د ګریوان نه په دې نیسي چې د اف ای ټي اف نه 100 پوینټس تاسو کلیر کړه کوم ته چې موږ تاسو دا دلدل کې د عمل غورځولی نو خبره دا ده چې قوم اوس ظاهره خبره ده چې میډیا ده او دغه دی نو قوم په دې باندې پوه دی تاسو ته دا زه وایم ګورئ چې نن د بي آر ټي کې دوی او موږ سفر نه کوو جي ټیک شو جي 1,70,000 نه 1,80,000 ډیلی په دې پیسنجرز غریب خلک په دې باندې سفر کوي ټیک شو جی او دا صرف 158 بسونه دي 220 بسونه چې زموږ کمپلیټ شي نو ان شاء الله زموږ ټارګټ دا دی چې 2.5 نه 3 लाख خلک چې 2.5 لک خلک غریب خلک چې دي هغوی به یعنی په عزت باندې وای فای لګېدلی دی اے سی لګېدلی دی نو ظاهره خبره ده دا خو به دوی ته تکلیف کېږي چې دا دومره غټ پروجیکټ او دومره باعزته سفر چې د غریب سړي نصیب شو نو دا عمران خان وکړو نو دا خو جي تاسو هم پوهېږئ موږ پې هم پوهېږو ټیک دی احتشام صاحب یو چې کوم د حکومت لخوا پوزیشن ته دغه چیلنج دی د دې بي آر ټي په حوالې سره او د بي آر ټي په حوالې سره که موږ وګورو د کله نه شروع شوې ده نو د ډے ون نه واله نن پورې هم هغه پوزیشن جماعتونه هم دغه وایي چې یاره په دې دا کې کرپشن شوی دی په وخت جوړ نه شو مختلف قسمه هغې دا کوي نو که فرض که داسې دغه شان یو مناظره وي داسې کینی او خبرې اترې پکې وشي نو تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ ډیره مننه ارشاد صاحب دا وګورئ جي واقعي څنګه چې دی ویلی چې د تحریک انصاف حکومت یو میگا پروجیکټ او نه صرف دلته او نور چې کوم عالمي سطح باندې هم دی وي چې هغې ته ډېر زیات یو پذیرایي ملاو شوی دی خو خبره دا ده چې اوس حکومت زما خیال د 3 کاله پوره کېدو کې دي او اپوزیشن ته دا بکار وی چې لکه دی ورسره مناظره کوله یا انسائڈ د اسمبلی یا آؤٹ سائڈ د اسمبلی دی ته بکار و چې پہلا کال نه پې برابر هغه ټایم پې دی باندې باقاعده اپوزیشن رول ادا کړی وی اوس چې کله د پروجیکټ سٹارټ شو خلک پکې لکه بسونه روان شو خلک پکې مستفید کیږي لګیا دی سټوډنټانو پکې یو ډېر غټ رول دی سټوډنټان پکې ډېر زیات دغه کیږي لګیا دی خو اوس زما نه د خیال چې اپوزیشن اوس په دې باندې تنقید وکړي او هغه وایي چې دا پروجیکټ داسې نه دی هو چې ګراوند مونږ چې کوم ریالټیز دی هغه وګورو نو تاسو هم همدې بسونه کې تاسو به ایکسپیرینس به شوي تاسو به سفر کړي مونږ آلریډي پکې سفر کړی دا خو خبره دا ده چې حکومت یو څو وعدې دی کې کړی وی حکومت دا ویلی چې دا
250 راوند اباوټ دا بسونه به وي خو اوسه پورې هغه بسونه پوره شوي نه دي یو مین پوینټ پکې دا دی بله دا چې تاسو دا وګورئ چې 13 ورځو کې وقتاً فوقتاً دی کې هغې کې لکه کله یونیورسټۍ روډ باندې کله صدر کې کله بل ځای کې اکثر د گاډو کې هور ولګي نو هغې دې ته بکار وي چې دغه شیونه مخکې نه ایډریس کړی وی هغه بیا ایډریس شو مطلب دغه مسله الموست تقریبا وخت سره سره لکه دې کې دا مسلې راغلي جی 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 درېیمه خبره دا ده چې ټولو نه غټ ایشو پکې دا دی چې دې سره د پیښور ټرافیک څومره زیات متاثر شوی دی دې کې هېڅ دغه دویمه خبره نشته چې یا ډېر ښه پروجیکټ دی خلک پکې مستفید کیږي لګیا دی او بل اړخ ته تاسو دا وګورئ چې دا پیښور د کوم د انګریزانو وخت یو جی ټي روډ و په هغې باندې لکه یو ډېر یو سموتلی ټرافیک به روان اوس ورځ په ورځ هغه ټرافیک وجې نه چې دی د پیښور خلکو د منټل هیلث ایشوز چې دی هغه کریټ کیږي د هغې احتشام صاحب که موږ یو خبر بل وکړو نو دوی دا ویلي چې کله دا بي آر ټي بسونه فنکشن شي مستقل په روټ باندې روان شي بیا به دا نور چې کوم پبلک ترانسپورټ بسونه دي دا ویګنې دا موږ ختمو د هغې د ختمېدو هغه سلسله هم روانه ده خو ډېر هغه رفتار ډېر زیات کم دی نو هغه ټریفک چې کم دی نو هغه روډو ته نیم شو ټریفک هماغه شانتې دی بلکې د هغې نه زیات هم شو ایگزیکټلی خبره هم دا ده جی تاسو دا وګورئ صرف د پیر ورځ باندې تاسو لکه یو سړی چې اسلام آباد نه ټریول کوي هغه پیښور ته راځي نو هغې ته داسې ښکاري دا پیښور نه دی دا کراچۍ دی دومره زیات ټرافیک وي لکه تاسو اشنغرۍ نه والي تاسو یونیورسټۍ روډ کې کم از کم 1.5 hour چې دی ستاسو لګي نو پیښور هغه ټرافیک صورتحال چې دی د پروجیکټ وجې نه ډېر زیات متاثر شوی دی روډ انجینیرنګ چې کم یو فینامنا وه ټرافیک پولیس په هغې باندې کار کوي لګیا دی خو هغې پکې سکسس نه دي شوي اوسه پورې ټرافیک پولیس یو ورځ تر ورځ یو پلان جوړی لګیا دی خو هغې ته څه لاره نه ښکاري نو یو اړخ ته دا پروجیکټ ډېر ښه دی خلک ته مستفید کیږي هم لګیا دي خو بل اړخ ته د ټرافیک چې کوم مسایل دي دې وجې نه ورځ پر ورځ سیوا کیږي صحیح ګران کتونکو په دې باندې به موږ خپله خبره مخکې بوځو چې دغه کم دغه حکومت چې کومه مناظره ده دغه مناظرې په نتیجه کې که فرض کا دغه شان څه ثابت شي نو آیا بیا به اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو هغه به عدالت ته ځي یا د دغو به څه سزا کیدی شي چې دغه څوک په دې کې انوالو دي په دې باندې به خبره کوو خو اخلو وړه شاندمه واپس راځو موږ سره اوسئ د مې نه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو پروګرام کې موږ ګوهر انقلابي صاحب هم جاین کړي د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما دي ګوهر صاحب پروګرام کې تاسو هم هرکلی مننه جی ګوهر صاحب خبرې خو موږ وکړې په دې دغه باندې بحث روان هم و چې کوم بي آر ټي ده د بي آر ټي په اړه باندې د اپوزیشن د ډېر وخت نه که موږ ګورو نو هغې دا خبره کوي چې یاره په دې کې کرپشن شوی دی کرپشن پکې شوی دی خو اخر دا چې اوس دغه والا یو چیلنج ورکړو حکومت چې تاسو راشئ موږ سره کښېنئ ووایئ چې تاسو سره څه دي هغه موږ ته مخې ته کېدئ دغه چیلنج کم دی نو اپوزیشن ایکسپټ کړی هم دی یا کم تاریخ د هغې لپاره تاریخ هم ټاکلی شوی دی خو موږ سره چې کوم نواز شانګله صاحب دی هغه وایي چې ایز یوجول ما ته نه ښکاري چې اپوزیشن جماعتونه د دې قبلولو باوجود هم موږ سره کینی او په دا خبره وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه ارشاد خان د ټول نه مخکې خو ګوره داسې ده چې د بي آر ټي د پی ټي آی دپاره یو داسې مطلب دا دی چې هغه سپینه تیبه ورته وایم هغه شی دی چې کم وخت کې لاهور کې جوړې ده یا ملتان کې جوړې ده نو د عمران نیازي صاحبو دا سټانس و چې که په پیښور کې جوړېږي نو د ټول نه مخکې به ورته زه مخې ته ودرېږم چې دا موږ نه جوړو دې ته به جنګ لا بس وي او اکثر دا خبره به یې کوله چې ټرین بره رواني او بسونه لاندې رواني دا لا کم څیز دی چې بسونه به هم بره رواني که نه نو اول خو دی ټول زما په خیال دا د عمران د ټولو نه غټ هغه یوټانو چې دا دلته کې پرویز خټک په هغه وخت کې دا په ایمرجنسي کې وکړه چونکې هغه 15 کاله په دې صوبه کې حکومت وکړو په هغه 15 کاله کې هغه هېڅ قسمه څه ډیلیور نه کړو هېڅ قسمه څه غټ پروجیکټ رانغی دا ډېره په ایمرجنسي کې هغه چې دی نو اناونس کړه په ما خیال دی په 17 کې نومبر یا اکتوبر جی او دې دپاره یې وکړه چې موږ الیکشن ته په دې پروجیکټ باندې لوړ شو چې موږ پیښور له دومره غټ پروجیکټ او دا اعلان یې وکړو چې دا به په 6 میاشتې کې موږ کمپلیټ کوو
نو هغه شپږ میاشتې خو تاسو وکتئ هغه خو 2.5 سال ته لړی بیا د دې بار دغه شو ریوایز شه د دې ټینډر ومو په هغې باندې هغه کاسټ هم ډېر بړل که تاسو د 2020 د ایډیټر جنرل رپورټ وګورئ نو په دې کې د دنیا دا عام نه د اپوزیشن نقایص نه دي ای په دې کې د دنیا نقایصو نشاندهي کړې ده او بیا دا ویلي دي چې په دې کې تقریبا 2.7 بلین مطلب irregularity کې چې کوم دغه پیمنټ شوي دي په هغې کې تللي دي همدغسې که تاسو وکړه کله چې محمود خان صاحب الف واغسته نو د وزیر اعلی چې کوم انسپیکشن ټیم هغه یو انسپیکشن کړی هم په ریکارډ باندې ده او ای په هغې کې ویلي چې دې کې تقریبا 7 بلین دغه کیک بیکس کمیشن اغسته شوی دی دا د وزیر اعلی د انسپیکشن ټیم رپورټ دی دا بل د ایډیټر جنرل رپورټ دی بیا دا تاسو وکتل هغه ایډیټر جنرل په هغه رپورټ کې دا لیکي چې د دې چې کوم ډیزاین دی بار چینج شوی دی د دې مخکې ناړو څه پروګرام نو چې دا به څنګه بیا یو خو بس په دې پېښور کې یو مار روان کو یو ځای کې ورله سر داسې بی بل ځای کې ورله داسې بیا په آخر کې بسونه دی راوغوښتل 2.5 کال وړاندې 51 بسونه رااله په دلته کې وو دغه ته د نور هغه اور ته او بارانونو ته او طوفانونو ته ولاړو تاسو وکاته چې هغه د 2.5 کاله یو څو بس څنګه د ټرای د پاره سٹارټ کړو هغه کې بار اور لګید بیا اخر کې پته دا ولګیدا هغه ایډیټر جنرال رپورټ اوس خدای خو دغه دا ګواسب چې ګرمیوم د خو ماشاءالله اوس په دې هغه کې دایته دا پته ولګیدا چې کمه بیټرای وي هغه په وارنټي کې وي دا هغه 2-3 ډیز کې لازمي چارج کولو هغه د 2.5 کال دک سي پرېخي وي بیا هغه چې دینو بدل کړي چاینیز چراله پاغي کې ته ما خیال له په زورګونو ډالر د یو بیټرۍ قیمت وسکه چې دا بس چې دین الکتریک د پاغي باندې چلیږي نو پاغي کې د دنیا نقایص او د دنیا irregularities چې دین نشاندهي ایډیټر جنرال کړي دا پاغي بیا موږ دا وایو کو څوک وایي چې دا 2 کاله یا 3 کاله پس حکومت رااله زدا وایم چې ګوره که اپوزیشن دغه حکومت وایي چې ګنې دی کې موږ سره مناظره کوو نو داسې د مولیانو هغه مناظره نه چې وي سخات شته او سخات نشته او د فرضو نه پس دواره چاوي د سنتو نه پس دواره په دې مسلې نه حل کیږي د ملک کې عدالتونه دي د ملک کې او نیب موجود دی د ملک کې اف آی اے موجود دی د پېښور های کورټ چیف جسټس لده الله جنتونه ورکی هغه په دې کې او پلی واغستا او هغه اف آی اے ته ریکوست وکړو چې په دې کې تاسو انکوایري وکړئ او هغه نیب ته مو چې راشي دا کیس اوچت کړي دې کې ډیر لوی کرپشن شوی دی هغه د پېښور های کورټ فیصله د حکومت وړه او په های کورټ کې او په سپریم کورټ کې چیلنج کړه سپریم کورټ په هغه باندې ترننه سټے ور کړی دا ترننه پورې په هغه باندې انکوایري باندې سټے د اف آی اے روکاو کړی دی او نیب هم روکاو کړی د نن یو کال مخکې موږ پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې نیب ته تلیو موږ یو اپلیکیشن سره دا ډاکومنټ سبمټ کړی دی چې نیب دې په دې ایکشن واخلي موږ تلیو تر نن پورې نیب موږ ته نه دا ویلي دي چې دا ستاسو د اپلیکیشن ټیک دی یا دایر ویلي چې دا غلط دی ګنې په دې سې انکوایري نه کیږي نو تاسو وګورئ په نورو څومره منصوبې چې نیب په هغې باندې ډېر ډایرکټ ایکشن ومخلي ګرفتاره هم پکې کوي او په کلونو داره خورشید چا اوس پورې ریفرنس نه دی جمع شوی 2 کال هغه په جیل کې تیر کړو دغه نور پولیټیکل زمونږ چې کوم لیډرشپ ته هغه لړ جیلونو ته موږ دا پلیو چې بای تاسو دی باندې انکوایري وکړئ باقاعده ریفرنس داخل کړئ پرویز خټک او دغه ملګری رونی صحیح ځکه چې تاسو خپل ایډیټر جنرال رپورټ ته چې هغه وایي چې په دې کې irregularities شوي دي تاسو د وزیر اعلی انسپیکشن ټیم رپورټ ته چې په دې کې کیکس بیکس اغستی شوي دي اوس کوم وایي چې مناظرون دا د مناظرو خبره نه ده زه وایم دا نیب د هغه زمونږه اپلیکیشن اوچت کی دا دغه د سپریم کورټ ته هغه سټے ختم کی چې اف آی اے د انکوایري وکي او نیب د انکوایري وکي نیب چیرمن خو د نن کال مخکې ویلو چې په ملم جبا او په بی آی ټي زمونږ ریفرنس تیار دی بس جمع کوو صحیح ده اوس پورې دا هیڅ پته ونه لګي نواز صاحب تاسو صحیح اعتراض دی چې مناظره کوي مناظره مطلب دا چې وما کې څه غلطي نشته ځکه زه تیار یم ځکه خو تاسو چیلنج هغې ورکړی دی نو که فرض کا تاسو وایئ چې او په دې کې څه irregularities نه دي شوي چا پکې پیسې هم نه دي وهلي نو بیا چې کوم دوی خبره کوي چې تاسو په سپریم کورټ کې تاسو سټے راغستی دی نو هغه سټے تاسو ولې ویکټ کوئ نه چې هغه راشي او که اف آی اے تحقیقات کوي کار څوک کوي بلکې دا خو د حکومت لخوا بار هم ویل کېدل چې دا منصوبه کله پورې کمپلیټ شي نو بیا د کار اداره تحقیقات کوي عمران خان صاحب په خپله هم وایي چې زه هم هر قسم تحقیقاتو تیار یم او چې کوم د دې صوبایي حکومت مشرانو هغې به وویل اوس په دې دا کې څه مسله ده دغه چې که اف آی اے تحقیقات کوي یا بل څوک کوي تاسو ولې دغه سټے ویکټ کوئ نه خبره دا ده چې ډېره ښه خبره ده چې یو پروجیکټ جوړ شو
او مونږ دا زه خو به یعنی بذات خود زه ډېر اپریشیټ کوم به ګوهر صاحب درې چې کدی یو شی نشاندهی کوي چې زموږ د دې په خیال باندې یو دغه کې کرپشن شوی دی نو زه خو به وایم چې بالکل عدالتونه او ټول نظام شته پکار دا ده چې دی لاړ شي او ان شاء الله تعالی تحریک انصاف خو به یو ځای کې هم دې ته رکاوټ نه کیږي او نه عدالتونه زموږ په کنټرول کې دي چې مونږ دې منې کړي دي چې تاسو عدالت ته مزه یا کیس مکوئ یا دغه مکوئ چې سټې زمونږ بالکل چې کله دا کمپلیشن د دې مین مقصد دا چې دا شی کوېشن مارک کی او دا الته کې سټې کی او دا پروجیکټ ودرېږي تاسو ته پته لري چې په ملک کې همیشه هم دا خبرې دي چې دا کیسونه په سټې باندې رواني او خبره دا ده چې دا پروجیکټ انکمپلیټ پاتې شو مونږ خلکو ته ویو چې دا دغه شو خو ظاهره خبره ده زموږ ریکویسټ دا و چې مونږ دا کمپلیټ کو او کمپلیشن نه وروسته شک عدالت چې دی د هغه سره اختیار دی او هغه سره دغه دی هغه دی بالکل وکړي خو چې زه تاسو ته یو خبره کول غواړم چې ګوهر صاحب نن چې کوم پروجیکټ باندې اعتراض کوي تاسو پته چې بنظیر انکم سپورټ پروګرام شروع شوی چې په هغې کې په لکاو د دې کارکنان چې دي هغه رجسټر شو په لکاو خلک صاحب استطاعت زموږ په شان دي د هغوی نومونه په بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې راغله او تحریک انصاف حکومت جړاو نه کړه عدالت ته لاړ حکومت راغی او هغه چې کوم صاحب استطاعت خلک و هغه وباسل او غریب خلک یې د احساس پروګرام کې نن انکم دویم خبره دا ده چې ګوهر صاحب ته زه دا ریکویسټ هم کوم چې په څلور او یو کالو کې نن چې کله خبره کیږي چې جی ستاسو د لیډرانو چې نوکران دي ډرایوران دي سویپران دي د هغوی چې 20-25 بلین روپو کرپشن دی یعنی د هغوی په نومونو باندې پیسې راغلي دي او ټرانزیکشنز شوي دي او د هغوی په اکاونټس کې دي او هغه نوکران دي د نوکرانو چا نه دي وباسلي لیډرشپ خو د دې نه تاسو دا تپوس وکړئ چې دا پیسه د کوم ځای نه راغله دا به موږ اپریشیټ کو خبره دا چې احتشام صاحب وختي یو خبره وکړه چې د بسونو دغه خبره وکړه ګورې چې ټول نه مخکې خو زموږ د دې ملک مصیبت دا دی زموږ د بحیثیت د خلکو د قوم چې موږ کې پیشنس نشه برداشت خبره دا ده چې کم شی شروع شي کنه چې ټایم خو پکې لګي کنه چې ته هغه وی کنه چې جرنی اف 1000 مایلز begins with single step کنه چې نو دا خو شروعات دي اول کې لږ بسونو بیا لږ ډیر شو خو زه تاسو ته د 8th ریجنل انوایرمنټلی چې کوم سسټینیبل کانفرنس شو فورم چې کوم سریلانکا کې شوی و په 2014 کې د هغې چې زه تاسو ته وایم چې دا ملک چې پرابلمز دي که نه چې دا نن چې دوی وایي چې ټرافیک زیات شو یا دغه شو نو دا چې پلانینګ نه شوی نو دا هم نن د عمران خان نه دوی تپوس کوي چې نن ته په حکومت کې راغلی او دا پلانینګ ولې نه شوی دا یونیورسټي ټاون روډ چې دی د دې پلانینګ پکارو چې 25-30 سال وروسته به د دې ټرافیک څه نظامي په 2014 کې هم دی بیا د هغې نه پېښور چې کوم جي ټي روډ دی نواز صاحب هغه بالکل دا خو ډېر وخت نه جرنیلي روډ به ورته نه اوس هم ورته وایي ټرافیک نظام عمران خان صاحب دا بالکل ګوره تاسو د فیډرل ګورنمنټ سره تاسو خبره هم کړې وه چې موږ د ریلوې ټریک سره دغه راکوي د هغې سره تاسو سره څه لار پاتې نه شوه دا یو روډ تاسو ګورئ زه راغلی ما دوی خبره وکړه زه راغلم په ایمان تاسو ته یم د ایمان نه غټ شی نشته چې زه د یونیورسټي ټاون نه را روان شوم وداوټ اني سټاپ زه دې ځای ته راورسېدم چې ټیک شو جي ما ته څه پرابلم نه و دویم خبره دا دی چې ما چې کوم تاسو ته د 8th فورم کانفرنس د سریلانکا ذکر وکړو چې په هغې کې 2010 او 11 چې کوم دغه وکنه چې 2001-2 ناغي شروع کړي د ناغي چې کوم په 2014 کې موږ ته فګر یې خېره هغه داخلي چې په 9 کالو کې کستاسو په روډ باندې 4.5 غاډي تل نو په ویدن 10 ایئرز هغه تقریبا 9400 ته رسیدلی دي بیا چې زموږ چې کوم امپورټ او پروډکشن د گاډو هغه په ویدن 10 ایئرز کې 1,88,000 چې وکنه جی دا فګرو تقریبا 2003-4 کې او هغه بیا زموږ 2011-12 کې 17,70,000 کا 78,000 ته رسیدلی دې د لپاره پلانینګ نه دی شوی دا پلانینګ نه دی شوی نواز تاسو ډېر ښکلی پلانینګ نه و شوی جی هغې هر څنګه بهرحال هغې تاسو وایي هغې خو هر کار حکومت یو پوینټ جی جی تیر حکومتونو چې تاسو وایي هغه چې لکه هغې یو کار هم ټیک نه دی کړی بهرحال تاسو خپل یو دغه ټیک دی بالکل نه دی کړی تاسو وایي چې هر 10 کاله پس لکه ګاډي 4 چونده زیاتېږي په پېښور کې چې تاسو کله په حکومت کې راغلی بیا بالکل د دې ګورنمنټ نه لږ مخکې دغه تاسو دا خیال نه و چې کله 2025 شي 2030 شي دا په دې پېښور کې د ګاډي 4 چونده هر کال زیاتېږي نو دغه چې تاسو د بي آر ټي جوړوو او دا چې کوم په دې مین روډ تاسو جوړوو
تاسو دا خیال نو کړی چې دا 10 کاله پس به دا ګاډي چې کومې دا به 40 چونه زیاتېږي چې تاسو کوم دغه دی نو دې لپاره تاسو څه پلانینګ کړی تیر حکومتونو خو ټیک ده هغې هېڅ پلانینګ نه دی کړی تاسو څه پلانینګ کړی ګوره چې زه تاسو خبر کوم دا یاد لرئ چې تاسو ته ما دا فکر دې دپاره وښود چې دا ټریفک به زیاتېږي بالکل ګاډي به زیاتېږي پاپولیشن زیاتېږي خلک ورځ تر ورځه لګیا دي صاحب استطاعت کېږي او ګاډي اخلي بالکل ګورې چې دا یاد لرئ چې تاسو یو کامن سینس دی یو په دنیا کې که چېرته دا سوال تاسو یو بهر ملک کې چا نه وکړو که نه ایجوکیټډ سړي نه یعنی ایز ان دغه نو هغه به وایي چې یاره دا کامن سینس دی چې په یو روډ باندې په یو بس کې 200 کسان یا 150 کسان یا 100 کسان ناست دي یعنی په هغه ټریک باندې 2.5 لاک یا 3 لاک خلک چې دی په هغې باندې روان دي که دا خلک ته ماینس کړه او واپس دې دقه روډ ته راوړه ځکه روډ خو نشي ایکسپینشن نشي کېدی نو که دې ته دې راوستو نو د دې ټریفک چې دا دې وخت دی کې به څومره انکریز کېږي دا اوس هم چې دا ټریفک دی که نه جي دا زموږ د پلانینګ په وجه چې یاره موږ به 2.5-3 لاک خلک موږ په هغه کیپاسټي کې ټیک شو هغه تېر هر څه غلط شوي دي اوس را روان څه پلانینګ دی دې دپاره دې د حل لپاره به صحیح موږ سره ګورئ جي د دې د حل دپاره به تاسو سره دی جي چې تاسو سره کله اکانومي ستاسو سټرونګ شي که نه جي دا وی لبې په غوزانو کېږي که نه جي نو تاسو به څه کوئ جي تاسو به ایلیویټډ ټرین سیسټم به چلوئ بل یو سیسټم به پکار اوس نه بالکل دا دنیا کې وختن فوختن تاسو ته پکاري تاسو ته به انډرګراونډ هم پکاري دا به وختن فوختن پوره دنیا کې د ایکسټینشنز کېږي زموږ به هم دا خواهش شي چې دا دې وخت دپاره دا دی خو چې کله زموږ اکانومي ټیک شي نو موږ به ایلیویټډ ټرین به په دې ښار کې ګرځو چې یاره دا ټریفک انډرګراونډ به ځو دا زموږ سوچ دی چې دا به کوو بغیر د دې نه تاسو یو حکومت هم بغیر د دې نه تاسو دا ټریفک نشئ کنټرول کولی صحیح ټیک شو ګوهر صاحب مختصر ونتې خبره که تاسو وکړئ په دې باندې چې دوی وایي چې دغه تیرو حکومتونو پلان نه و کړی او د ټریفک کې ظاهري خبره چې هر کال په ټریفک کې اضافه هم کېږي پېښور کې پېښور په 2010 کې یو شانتي و 2020 کې یو شانتي دی 2013 کې بیا بالکل بل شانتي وي اوس تاسو په خیال سره که موږ یو خبرې یو حل طرف ته ځو دا چې اوس کوم ټریفک جام دی چې تاسو نن دې پروګرام ته راتلی او هم تاسو د دې ټریفک جام د وجې نه دلته لیټ راورسېدی دې به حل څه وي که فرض که دغه بي آر ټي خو ډېر ښه دغه دی په دې موږ دغه نه کوو څه حل به څه وي نواز صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه تېر ګورنمنټونو پلانینګ نه و کړی او دوی پلانینګ وکړو او دوی چې کوم پلانینګ وکړه هغه ډېر زیات بهترین دی لکه دا اوس چې ما تاسو ته څنګه وایي چې دی جي ټي روډ نه به داسې ځي هغه د دغه سره به سکندر هغه سره به واپس یو ټرن اخلي بیا به راځي تاله وړشین کې چې ته په دې سیز باندې کم عام سړی راځي ټولو خلکو ته معلومه ده او دا خلک ګوري او روزانه د پېښور خلک دا پیس کوي زه یو خبره کوم تاسو دا جي ټي روډ کتلی او زه ډېر وړوکوالي نه ګورم زه چې په سن 86 کې بیبي راتله نو چې موږ وکاته نو دا جي ټي روډ داسې و چې دا دورویا مو او دې ته سایډ ته د مالټو باغونه مو او چمنونه مو خلک به پکې د شپې مسافر به په هغه چمنونو کې ملاستو نو زه خو وایم چې پلانینګ ډېر زبردست شی و ځکه چې ورسره سروس روډ مو ورسره سایډ کې چې دی نو د نیمبوانو او د مالټو ډکي مو چمنونه مو ډېر لوی سپیس و اوس پورې لکه دلته څه انکروچمنټ نه شي چې خلک راغلي دي قبضه کړی دا په یو داسې ځای کې داسې یو پراجیکټ راوړو چې په هغې کې گنجایش نو سپیس نو د هغه پراجیکټ تا بي آر ټي جوړه نه که یو مار دی جوړ کو د هغه مارس تا ماته ته ایډیټر جنرال او د دې انسپیکشن ټیم په خپله وایي چې د هغې اړو څه فیزیبیلیټي رپورټ نو ډیزاین بار بار چینج شو ځکه تاسو ته پته نه لګېده تاسو په یو داسې ګنجان آباد کې یو داسې څیز بیایي چې هغه د پېښور خوبصورتي هم تباه کوي او د پېښور ټریفک هم تباه کوي نو دا دی چې کم طریقه باندې د ګاټو د اضافې ووي نو راتلونکي دی سره څه پلانینګ او بیا تا چې کوم پروجیکټ راوړو هغه تا د ایشین ډیولپمنٹ بینک نه قرضه واغسته آیا هغه قرضه به د دی بي آر ټي آمدن سره موږ چې دی نو ایډجسټ کو که نه به کو یا د راتلونکي ګورنمنټونو دپاره هم یو ډېر لوی بوج پرېښودو لکه چې ما خیال دی 10% دی او که 20% صرف چې دی نو پروینشل ګورنمنټ په هغې کې چې دی نو بادا کوي نو ټول چې دی نو تا لون راوړی دی بل دا خبره دی د کرپشن خبره وکړه او د احتساب خبره کړه ګوره موږ د 1977 نه پاکستان پیپلز پارټي په دې ملک کې د احتساب سیزونه پیش کوي موږ 11 سال جیل کې تیر کړو موږ اوس هم وایو بالکل چې چا کرپشن کړی که دی وي چې په دې وطن کې پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ کړی دی موږ وایو بلا دغه چې پکې ښه او بد ني احتساب وکړي
कि एहतसाब द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कीगी या द नून कीगी बिल्कुल दी उशी मंग न रोकाओ ठीक दी। खो एहतसाब द क्रॉस द बोर्ड उशी چې कम प्रोजेक्ट باندې د دای اعتراض دی ठीक दी। زویم چې پاغه باندې منګ هم اپلیکیشن کړي تر اوسه پورې پاغه باندې ولې کاروایی نه کیږي ٹھیک ہے، یا گور سے پاغه باندې لګ په دې بي آر ټي دغه بیا ختمو بیا بزم دمه طرف ته خو بي آر ټي کې یو بل دغه چې کوم نه د کورونا ویکسینیشن سره دغه سفر چې کوم نه هغه مشروط کړي دي من دغه سره رابطه کړي د محمد عمر چې کوم د ट्रांस पेशावर तर्जुमान है मोहम्मद उमेर साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि जो कोरोना में सफ़र है ये वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया गया है और जो हमारे पास जो कार्ड है BRT का कार्ड चूँकि ये शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक है तो इस तरह कोई प्लान है आप लोगों का कि इस कार्ड के ऊपर मतलब ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसमें ही डाला जाए? रहीम कोरोना वायरस से मुमकिन बचाव और फैलाव के हवाले से ट्रांस पेशावर की जानिब से 1 अगस्त 2021 से जो BRT में सफ़र है वह कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत है, जहां ट्रांस पेशावर की जानिब से कोरोना वायरस से मुमकिन बचाव के हवाले से सफ़र माह से मशरूत किया गया। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो है BRT के बसेस का और स्टेशन पे डिसइंफेक्शन स्प्रे किया गया। तो वहीं पे एक बार फिर लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो मैक्सिमम वैक्सीनेशन लगवाएं, उसके बाद जो इसका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हसूल के बाद 1 अगस्त से BRT में बिला तातुल सफ़र जारी रखें अपना। और इसको करवाने का मकसद यही है कि लोग मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस मौलिक वबा से जो कि जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया हुआ है ताकि हम उससे बआसानी निकल सकें और ज़िंदगी मामूल की तरफ वापस जा सके। जहाँ तक रही बात जू कार्ड की तो अब तक 7.5 लाख के करीब जू कार्ड पेशावर के शहरियों में तकसीम किए जा चुके हैं। उसमें निस्फ तादाद जो है वो मुफ्त जू कार्ड्स की है जिनका ID कार्ड से कोई लिंक नहीं है। अब जब ID कार्ड से लिंक नहीं है तो हम इसको कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ मुंसलिक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो सकता है जिससे मुसाफिरों को ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। BRT स्टेशन पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पे इंदराज की सूरत में लाइनें लग सकती हैं, तो इसलिए इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को बाईपास किया गया ताकि लोगों को एक अनइंटरप्टेड जो सर्विस है वो जारी रह सके और लोग अपने मोबाइल पे जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मंगवा सकते हैं, दिखा के बआसानी 1 अगस्त से जा सकते हैं। अभी पूरा 1 माह का वक्त इसमें है ताकि लोग मैक्सिमम वैक्सीनेशन लगवाएं और मुस्तकबिल में जो है कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ BRT सही ده ډیره مننه د عمر صاحب چې تاسو موږ ته ټایم راکو خپل خبر مو کړ ګرانو کتونکو محمد عمر صاحب خبر تاسو اورئ دی هغه هم دا خبره کوي چې د دې د کورونا ویکسینیشن لازمي کولو مقصد هم دغه دی چې زیات نه زیات خلک دغه ویکسینیشن وکړي او دغه وبا چې کوم د هغې نه موږ دغه وبا ختم شي او دغه موږ چې کوم نارمل روټین لایف دی هغې ته موږ واپس راشو ګرانو کتونکو خبرې ترې به جاري وي خو پروګرام کې د وړې غوندې د بیا ټایم دی واپس راځو موږ سره اوسئ. مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو پېښور کې که تېرو یوه هفته کې موږ خبرې وکړو تقریبا 10 پورې کسان چې کوم دي په مختلفو واقعاتو کې وژلې شوي دي که هغه د ځمکې لانجې دي یا دغه شان د غیرت په نوم قتلونه دي. احتشام صاحب ستاسو په خیال سره وجوهات څه کیدای شي په دې تېر 2-3 هفتو کې د واقعات مسلسل په دې کې اضافه کیږي؟ ګورئ ارشاد صاحب مونږ چې د دې کال چې کوم ډیټا وګورو نو پهله 3 میاشتو کې پېښور کې تقریبا 98 چې کوم هغه کیسونه مرډرز چې کوم کیسونه مختلف وجوهات وایي کې او انفارچونیټلی اوس چې تاسو د یو ویک چې کوم ډیټا تاسو خی لګیا دی نو هغه 30 ته ورسېده. خبره دا ده چې صرف دا نه چې یو مرډر وشي د مرډر سره نور چې کوم شیونه دي هغه هم ډېر زیات تړل شوي دي. لکه تاسو دا وګورئ یو څو چې دا اوس حال یې چې کوم کیسونه شوي دي نو هغه زیاتتر هغه خلک دي چې کوم زړه دشمنیان دي هغې وجې نه دا شوي دي. نو دشمني یو داسې شی دی چې اوسه پورې لکه زمونږ پولیس زمونږ نور چې کوم لوکل سټیک هولډرز دي زمونږ چې د پبلک چې کوم ریپرزنټیټیوز دي دا او مقامی چې کم علما دي دی اوسه پورې دی کې کم کردار ادا کړی دی. هغه DRC احتشام صاحب څه وخت کې جوړ شوی و؟ هغه دورانی صاحب یو ډېر ښه سیسټم راوستی و هغې کې د خلکو چې کم وړې وړې مسایل چې کم وو نو DRCs په ذریعه باندې هغه به ډېر زیات به حل کېدل. خو بدقسمتۍ سره اوس رستنې لکه شپږ 7 میاشتو نه تاسو چې د کم ټینیور وګورئ نو ډېر کم د پولیس د DRCs میټینګ شوي دي. د دې نه ښه چې کم یو بل شی وه هغه PLC وه. د PLCs چې کم میټینګز دي هغه لکه نه ہونے کے برابر دي. نو پولیس او د عوام او خاص کر د مشران
او چې کوم هغه مشران چې د یو علاقې یو شخصیتي هغه او د تاڼې منځ کې یو ډېر غټ ګیپ راغلی دی نو کله پورې دا ګیپ به تاسو اډرس کوي به نه نو دا مسلې به نه حل کېږي دې نه غټه خبره دا ده چې پېښور کې کرایم چې دی هغه ډېر زیات شوی دی هغه کرایم چې کم دی ډیټیکشن چې دی هغه سلو روان دی ډیفینیټلی چې کله ستاسو ډیټیکشن به نه وي نو پریونشن به نه کېږي نو پریونشن تر بلا شو احتشام صاحب سدباب به څنګه کېږي دا واقعیت یو نن سړی را لګي هغه په خپل کور کې 2 کسان وژني سبب دغه جایداد باندې یو کس را لګي 15 کسان وژني مسلسل د واقعیت رواني سدباب په کومه طریقه کېږي پولیسو کردار هغه شانتي نه دی چې کوم دا کول پکار دی ډیفینیټلی جی دا وګورئ دا یو څو کال وروسته تاسو لاړ شئ نو پېښور کې به لکه چې کله ټیرریزم او ټیرریزم نه پس به پېښور کې به ډېر غټ اپریشنز به کېدی سرچ اپریشنز چې کوم هغه په ډیلی بیسس باندې به کېدی دا ویپنز چې کوم ډي ویپنایزیشن چې هغه ډېر زیات و تاسو به دا کتلی هر لکه کوڅه کې هر کلی کې هر تحصیل کې به دا اپریشن به کېدل نو هغه ټایم دا کلاشنکوف کلچر چې کوم هغه لږ ډاون شوی اوس چې تاسو دا وګورئ څومره ورځې وشوې څومره ټایم وشو پېښور کې هغه ډیلی بیسز هغه روټین چې کم سرچ اپریشنز دي هغه هم کم شوي دي او بله خبره دا ده چې دا دشمنیانو غټه وجه دا ده چې کله تاسو یو دشمنی لکه یو دشمنی کې 10 کسان مړه کېږي نو هغې خلک ایسارولو لپاره تاسو سره څه سیسټم نشته لکه تاسو زیات نه زیات یو سړی به باونډ کوي هغې ضمانتیان چې کم دي 107 کې تاسو چالان کوي خو دا تاسو وګورئ چې تاسو سړی 107 کې چالان کو خو یو سړي هغه 107 چالان نه پس ضمانت چې کم ورکړی دی او هغې نه پس هم بیا مخالف پارټي یا دی پارټي تللی دی هغوی بیا ډزې کړی دي نو پولیس په هغې باندې کومه کاروایي کړې ده د پری وایلنس چې کم دی که نه هغې لپاره پولیس اوسه پورې تیار نه دی نو دې کې دا پکار دی چې یو سړی ضمانت ورکوي نو عدالت چې کم دی هغې له 1 लाख روپۍ یا 1.5 लाख روپۍ مچلکه چې کم وي دغه ورکوي بکار دا دی 50 लाख ته ورسیږي بکار دا دی چې پولیس چې کله یو ضمانتي هغې لکه خلاف ورزي کوي په 2 ورځ باندې هغه سړی دی ونیسي او ښه برابر دغه کړي نو دې وجې نه چې دې شیونه کمې هم راتلی شي او ټوله نه غټه خبره جي دا ډي آر سیز چې کم دی د دې ریویمپینګ بکار دی ډي آر سیز کې د اسلحې چې کوم پرمټونو لایسنسونو هغه کینسل شوي دي بیا اوس چې کوم دوی د پولیسو یو مهم هم شروع کړی چې د اسلحې په نمایش باندې پابندي وه په هغې کې څه کسان مسان ګرفتاره کړي هم یو عالم دین په کې هم ګرفتار کړی شوی ډېر په سوشل میډیا هغه دغه مخې ته راغلو دغه مهم څنګه روان دی او د دې سره په دغه دا کې څه کمې راتلی شي ګورئ دا جي لکه دې رایې درست دی یو ډېر ښه سټیپ و د پېښور پولیس چې کم چیف راغلی و هغه فرست ټایم پېښور کې ډیپیوټ شوی دی هغې سروس دلته نه و مخکې او هغې یو ډېر ښه یو سټیپ اخیستی و لکه وداوټ اني هیزیټیشن هغې دا نه دی کتلي دا سړی د کم پارټۍ سره دی دا سړی د کم علاقې سره دی هغې باقاعده یو کمپین لانچ کړی و خو انفارچونیټلی چې کله د پی ټي آی چې کم ایم پی اے اجمل خان او د عباد وزیر چې کم ایشو وشو نو هغې نه پس چې دی د پېښور پولیس چې دی اوس لکه ډېر هغې کې مهم چې کم دی سلو شوی دی تاسو ته زه یو ټیکنیکل پوینټ ښیم غټه خبره دا ده چې لکه دې کې زموږ د چیف منسټر صاحب ته دې شیز باندې لکه غور پکار دی موږ نه نن یو 2 کاله مخکې یو RTI جمع کړی نو هغې کې موږ د پېښور پولیس چې ټوټل چې کم سټرینث دی دا هم پکې معلوم کړی وه نو هغه اوس هم موږ سره ډاکومنټس پرته دي لکه تاسو به حیران شئ چې د پېښور 8000 یا 9000 چې کم پولیس دی دې کې نیم پولیس چې کم دی VIPs VVIPs عوامي نمایندگان سیاسي شخصیات او دا چې کم بزنس کمیونټي دا چې وخت کې نوټس اغستې و هغې ټول نه دا کړي ایگزیکټلی دا هماغه شی دی هماغه کلچر چې دی اوسه پورې روان دی یو څو ورځې مخکې زه یو ځای کې ناست وم جي نو یو MPA راغو نو هغه MPA چې کم دی د پېښور سره تعلق نه و پېښور نه بهر تعلق و نو زنانه نو هغې داسې چلو کو جي چې دلته پېښور پولیس یو افسر ته وایي چې ماته سیکیورټي پکار دی نو هغې ورته وویلې چې تاسو کم ډسټرکټ سره یې وایي جي زه فلانکي ډسټرکټ سره یم نو هغې هغه DPO ته یې کال وکړو چې دې ته تاسو سیکیورټي ورکړې ده هغې ورته او جي آلریډي 3 کسان موږ ولا هغه ډسټرکټ نه ورکړي همدغه پارلمنټیرین چې کوم و د پېښور پولیس چیف ته وایي
چې تاسو ماته پېښور کې به سکیورټي راکوئ نو تاسو ماته دا وایي چې یو سړی دیر یا سوات نه هلته هم سکیورټي غواړي پېښور نه هم غواړي پروټوکول غواړي ټایم مثلا لږ شاید احتشام صاحب نواز صاحب طرف ته به هم ځم نواز صاحب پېښور کې کوم غوتل په تیرو 2 هفتو کې موږ بار ذکر کوو تقریبا پورې کسان چې کوم دا ووجل شو د وایلنس دا واقعیات چې کوم دي دا مسلسل په دې کې اضافه روانه تاسو په خیال سره د دې کومه طریقه باندې دې سدیباب کې دی شي آیا پولیس چې کوم کردار دی په دا کې هغه ټیک ادا کوي ګوره چې زه احتشام صاحب سره یو خبره کې ډېر اتفاق کوم ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا چې کوم کرایمز دي که نه چې ګوره کرایمز خو په معاشره کې کېږي که نه چې کرایم خو به تاسو کنټرول کوئ او دې چې کومه خبره وکړه چې پبلک ریپرزنټیټیوز لیډرشپ چې دی دا د دې ریسپانسبیلیټي ده زموږ ریسپانسبیلیټي دا ده چې موږ میکانیزم ورکو موږ دغه وکړو لاز جوړ کړو او چې کومې ادارې دي هغه مضبوطي کو هغه ادارې به هله مضبوطیږي چې هغې کې موږ پراپر خلک انډکشن د هغې پراپر وي د هغې چیک اینډ بیلنس وي ټیک شو چې څوک پکې غلط کار کوي په هغه ادارو کې هم چې پکې پولیس ډپارټمنټ دی خو زه تاسو یوه خبره کول غواړم چې دا به هله کېږي چې زه بینګ ا لیډر ریپرزنټیټیو اف د پبلک چې زه کرپټ نه یم او کرمینل نه یم تاسو دا کنټرول کولی نشئ که عمران خان کرمینلی او عمران خان کرایم کوي او عمران خان غلا کوي ایز ا لیډر تاسو قطع دا نشئ کنټرول کولی یو هیو ټو ډو اټ فرام دی هیرارکی اف منیجمنټ جی اخرنی یوه خبره کوم ګوهر صاحب وي ګوهر صاحب د قرضې خبره وکړه 6000 ارب روپۍ چې دي د دې قرضه موږ واپس کړی دی چې د بي آر پي به موږ واپس کړو ګوهر صاحب اخري یو 30 سکند دي په دې کې د دې کوم کرایم صورتحال دی زموږ په ګوره جی دا سمپل خبره ده کله چې ته خپل افسرشاهي ای ټیک کار کوي او ته پروټیکټ کوي بیا به په جرایم باندې کنټرول راځي څنګه چې احتشام خبره وکړه دا یو واقعیا اگزامپل د موږ لپاره چې دوی وی پولیس موږ آزاد کړی دی پولیس بالکل نه دی آزاد کم چې دغه واقعیا رااله او د سره د پولیس مورال کم لاندې لاړو نو هغه تاسو په دې خار کې تاسو کوي زګرزم عباد وزیر زمام دوست زی پیژنم انتهایی هانست ریموټ هم شو کنه نه ډیر خاص سره ډیر خاص سره او هغه سره چې کوم واقعیا وشو انتهایی ظلم شو ځکه چې تا ورته ووایي چې تا اسلحه چې کوم نمایش کېږي ته ونیسه راکوز کا نو بیا په هغې کې ایم پی اے ایم این اے سپید پوش بیا به دا ټول راځي که نه دې وخت کې دی چې څنګه وایي احتشام هر چا سره څلور 15 پولیس چې دی نو کانسټیبل دي د هغې حفاظت کوي د ایم پی اګانو حفاظت کوي تاله چې دلته راځي ته ورته وګوره که نه دوه سره بر روخي دوه سره ګاډي ناست دي نو که چېرې دا علي او د دوی پروټیکشن بیا د عوامو دا په ځمکو به دا قتل و غارت کېږي چې سیسټم نه و که نه باقي خدای دې وکړي چې دی قرضه دا سیسټم به موږ ټیک کوو دا موږ کمپیوټرایز کوو جی اشیاء موږ ته پاتې دی الله دې خیر وکړي چې موږ ډېره مننه نواز شانګله صاحب ګوهر انقلابي صاحب احتشام صاحب ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازه غواړو الله پامان